نبی علیہ السلام اول د خپل کورنۍ نه شروع وکړه اول د خپل کور نه شروع وکړه د ټولو نه اول په نبی علیہ السلام باندې ایمان خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها هغه راوړه او ځکه دا د خپل کور نه بیان شروع کو د خپل اهل او عیال له مسله شروع کړه او هغه په اول چې د ایمان راو او دا موږ مخکې ویلو چې سیده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا نخې د نبی علیہ السلام د مخې نه معلومې کړې وې چې د مخکې نه هغې ته پته وه چې دا محمد و الله پیغمبر را لیږي هغې ته میسره ویلي میسره چې دی نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها غلام د الله د نبی سره تجارت ته لیږلی و د هغه سره تلی و نو هغه ورته د سفر هغه ټوله قصه بیان کړې وه چې دا نبی علیہ السلام چې دی نو په ده باندې خو وریځ سوری کېږي او په ده باندې خو ونې سوري کوي او ډېرو خلکو ته په لاره کې د نبوت شهادتونه هغه هم ورکول د هغې نه خدیجې دا معلومه کړې وه او په زړه کې دا خبره وه چې دله به الله پیغمبري ورکوي بل دا چې خاوند هغه ته ښځه ښه معلوم وي چې دا ښځه څنګه ښځه ده او ټول معلومات ورته حاصلي او خاوند ته د ښځې معلومات هغه چې دی نو حاصلي چې دا خاوند زما څنګه خاوند دی نبی علیہ السلام خو خدیجه الکبرى ته د مخکې نه معلوم چې دا څنګه اخلاق والی انسان دی څنګه عادتونو والی انسان دی خوش اخلاق دی خوش مزاج دی ښه اخلاق دي ښه طریقه کار دی د هغې د وجې نه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وی کنا کلا والله ما یخزیک الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق دا ټول صفاتونه چې واغې کتل نو ناشنا صفاتونه ودام نو د هغې د وجې نه خدیجې ته دا پته وه چې دا سړی به دا محمد به الله نبي رالیږي نبي کله چې به نبي علیه السلام غار حرا ته تلو د الله د عبادت دپاره به هلته روان شو هغې ته به ختو بیا به راکوزېدو نو خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها ته دا معلومو چې دې سل ځي او سکي او سل واپس راځي نو ځکه اول ایمان چې دی نو خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها غیر وړی دی ځکه نبی علیہ السلام اول دعوت د کوره شروع کړی دی اول دعوت یې د خپلې بیبي نه شروع کړی دی نو ځکه بیا هغه اول ایمان راوړي اول